عزتمندو مشرانو د ختم نبوت مشران عالمان صاحبان ناستی دا غي په مخ کې خبرې کول زه مناسب نه ګڼم. ازما مشران دي اغي به تاسو ته مخاطب کیږي او په دلل سره او پوره په تفصیل سره د ختم نبوت خبرې به تاسو ته کوي. نو زه صرف او صرف مولوی صاحب دعوت راکړه، زه شکر گزارم. دا ویل غواړم چې کله دا واقعه په زمونږ په علاقه کې رااله د شهزاده لږ چې کم دی نو داسې ګستاخي وکړه، نو ما سره خپل د دې علاقې د ختم نبوت مشرانو داوجان مولوي صاحب، حنیف الرحمن مولوي صاحب، نور مشرانو رابطه وکړه. سټیشن جمعات کې دی پروګرام وټاکه، ما ورته وی چې هر څه کېږي تون لومبې به زه د زمزه به در سره ناست یم انشاءالله. زه لاړم کېناستم ورسره، ما دوی ته دا م ووې چې څه قسمه قرباني راځي زما په حیث اکو د کیس وي د څونه کیس د سیول نه والا های کورټ سپریم کورټ پورې لګي، ما یې والله زه به خپل جایداد خرڅ کړم، خو زه به دا کوم دا مخامخ ناست دي. خو دا مې ورته ویلي چې هسې نه ګورې چې زه اعلان وکړم او بیا ما یادوې، ما ته وایې چې داسې چل دی. او دا مې ووې چې لومبې به زه یم په دې کلي علاقه کې چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم خلاف ګستاخي څوک کوي او موږ مسلمانان شکر الحمدلله د الله پر رسول په خپل پیغمبر باندې ننګو نه کوو، نو بیا خو مسلمانی پاتې نه شوه چې د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې مونږ خپل بچي قربان نه کوو، مونږ خپل مور پلار قربان نه کوو، مونږ خپل ځان قربان نه کوو، بیا مسلمانی داسې شي.